سکی دی دا وی جتے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال دیو ملازو نور جمال نامایوا چرتے گدڑ وشتے ہو الکان ورتل دا گدڑ خو حرام دے ورسو کوئی چارام دے سے ملازو حلال دے لارے رال ویل میاں جی گدڑ حلال ہے کہ مردار ہے ویل مردار ہے کون کہندے کہ گدڑ حلال ہے وی جی نور جمال کہندے کہ گدڑ حلال ہے وی پھر ٹھہرو جب نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال عزیزانو زمری اورزے گیدڑ او میلو رو غختا چراشی رور ولی جوڑو میٹنگ دے اگی چرال از مری ورتوی چی خبر دادا چی خکار بکو دین پس خو پا اتفاق خکار بکو خو پا اتفاق بیکو گدڑو میلوی چی بادشاہ د زنگل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خروالے ده یو وسای والدا یو خرگوش والے چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاہم د زنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص خبر صفا ده دا خرستاشو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا وسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا گیدړم وړو کې ده او دا خرګوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده دی گیدڑ ته ته تقسیم وکا زر کا هغه چې خبر اخلاص ده دا خر به وسو خوري دا وسه به غرمېلا خوري او دا خرگوش په دې د مازیګر چای زمری ورته شاباس دغه سه تقسیم خلق کوي او پیمانه وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای به وقوفو د ځاني سای پکې وېلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک بابا چې د چا مرکز د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې توې چې د چواریانو مشری بزوال بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوی ده داغه جواب ما اته شو زیړ والا مولا اودا سره یو کیسټ هغه واوري ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخر ویل دا شرافت ته نه دا تهذیب دی نه ټیک شو دا انسانیت ته نه کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او پخره به سوارېږم تکبیر او کني نو د پخې ډلې بچیا نوې پراپګانډي لګې دي چې تا ما پورې داله کوي تړلا نو ما ته چاوي چې دا په هډه مڅ ته وي
مال په خډمه د یمنډې ډمې د لاور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی نور څه په لاس نه درتله نو زما متعلق دې دا غلطه پراپیګنډا وکړه زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ وایم جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده پاتې شو دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه فاطمه جناح ښځه وه که نه د هغې اول سپورټ چا کړی نه یو منټ قربان شو کړی ټیک شو اول سپورټ چا کړی دا تپوس ته وکړي دویمه ده چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی په دې ملک کې چې ته اوسېږي تاسو په ایمان وئ په دې بنو کې بازار کې 2 لکه ښځې نه کړي او زه د دوای په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کړي او دا چل به په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی 12.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 2.5 کروڑه د سړي ځامن کیږي نه ته پوه شې په خبره 2 کروڑه به حلالو مولیان ښځو سره ملګري شو عزیزانو تاسو په ایمان وایئ که جماعت اسلامی والا دا خبره کړي دینه دا تپوس وکړه چې ستاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بېنظیر سره ملاقات کړی که نه کړی که نه وکیله 2 غنټې فضل الرحمن خو داسې ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو دو په بند کمرې کې ورسره 2 غنټې ملاقات کړی که نه دی خو وګورئ کتار سکے خیر دے نو زما ستا دا سنبای د ګډې د فلم پروت دی او زما د چیلې د هر وخت کاري لکه شرم وکړئ او په دې ګریوان کې وګورئ بله دا چې ما پرون تا سره هم د ملګرتیا کوشش کړی تاسو ته ما ته مخامخ درشته د چا په کور کې دا بات شوی او خبره چا نه منله چا سره چې 2 ټانګې خلک نه هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باز کوي 2 ټانګې اصغر خان غوندې سلام کینی کوټه سیستم باندې باز کوي 2 ټانګې خلک ورسره دي خبره خو تاسو نه منله نو عزیزانو که ته معنا 20 کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی که ته ننم ښځې ته مور وی خیر دی او که ما ورته ښځې ته خور ویلې نو زه کافر شوم دی خو وګورئ اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف اول به دا بېنظیره مړه کوم یا به په کور کې کښېنم سخت خلاف خدا جواب ستاسو د دې پراپیګنډې کوم چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عمل وکړو نو زه پې کافر شوم دی خو وګوره د ملا د ښځې لوی ملګری خو ملا دی را پیدا نه چې ملا ورته په غوږ کې بانګ وي ملا چې تا ته نه ویلي چې قبوله کړې دی دا ملا صاحب که نه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي وایي لکه چې ملا نه ویلې ورنږدې به شي
بیا دا مولا دی چې حلالۍ درته مولا، په غوږ کې بانګ ورته مولا وي، جنازه درته مولا کوي. 200 قسمه طلاقونه دي، داغه علاج درته مولا خي چې غلط شي خطا شوي د خلې نه دي څوته. اصلي دوست خود مولا دی د خزه. ته خو آرام توب د پاره مرګره. بے غیرت راشه پرونو ګورئ، د هندستان یو ډم راغلی دی، دلیپ کمار نامه ده، د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده. یو وایي زه په ځان سروم، بل وایي زه سروم، یو وایي زه سروم، بل وایي زه سروم. بے حیا قومه، بے غیرتو. زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کی چې تاسو د پاره څوک الیکشن کوي، تاسو د پاره څوک حکومت دې خلکو له جلسې کې دې خلکو دا خو د ګډې روړه دي، خو چې څوک ورته شینګوټې وخی هغې پسې بین بین نارې و. لیکن دې قوم ته دم راغلی دی، په سرکاري اعزاز ګرځۍ لګیا دی. نن د ضیاءالحق روټای دا په پنډای کې هغه ډم تا او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي. نن یې روټای ده. بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټای و د دلیپ کمار، نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللی دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي. ځکه نن سبا خو لوی معزز توب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې، ته به رستی او ښځه به دې مخ کی، تا نه به دې ښځه مخ کې ستا دوست ته لاس ورکي. دا زمونږ د زمانې معززین دي. نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسي. ما په پېښور کې ویلي چې واورئ، که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو، زما دې په خدای قسمی کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه یویست. ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي. څوک د خپلې ښځې نه نه خبر، څوک د خپلې لور نه نه خبر، څوک د خپل زوی نه نه خبر. دا ستا د ملک معزز خلق، دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وایي. د پاکستان لوی کمینا او لوی رزیل هغه لوی سرمایه‌دار دی. د دروغ مزه لنډ یو سړی نه سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړې چې راو وته اجره کې به بټیاران دا ناس هلکه سدي خوري خان ساګ مې خوري، تاسو خوري خان غټه غوښه، تاسو خوري جی دال مې خوري، دته به خان تاسو خوري روندي وګوره دا دوی دسه کوي کم خیال کړی، دسه دی هغه بریتو والا کوي چې چرته کشمیر فتح کړی، پروسه ورمنډه کړی، کینه خدای دې خوار نه کا او د ناکې په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړی دی یا د ناکې دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړی دی. څوک درته ویل شي دا چل مکه وا پارام کینا دا چل لکه ایو سړیو خزو تراغه خزو ترل خزو کشمیر لازم خزو ورتل ممال ته خو جنگ دی لازم پاتې کېږم نه ول مزو زما او دا انځوان بداسي تاسو داسي چې ټول کې مکه خزو زنو الله دې ملش چې کشمیر ته تله د غره په خوا کې ولاړ دی دا د توپ غړمبار دی نو چې غړم شي کله دی یو کانی لاندې سر نه باسي کله بل غړم ته په دې کې وې کته چې یو خر ولاړ دی واخه خوري
نو دی وی چې یا الله دا خرڅنګ بیغم ولار دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغم خو بوي پدې کې یو سات تیر شو په اخرم بم راو غردې چې غړم شو خر والی زولو چې وې کته وی یا الله شکر دې چې خر نه ما نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو ترزن یې د کلی کوسه کې ځان نه پړانګ جوړ کړي دي تاسو تر ناغه سړی برته دادا چل کولو او چې ګورئ نو پولا زرد فرنیان ماکوتیان خلکو به چې بریته توکته نو رښتیا به بریته غوړې وي اجره کې ناشته او دا غریبان ته غیر چاپیر ناستینو زوی په منډه منډه راغې وې چې بابا ویا تا به چې په بریته غوړولې سرمن خو پښو یوړه دی ورته وي چپ شپ یاره دی غرکشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پښو تختول نو کران ورته وي چې خان بریته بده په سرمنه غوړولې مونږ ته بده وي چې پولاونه مې خور دی خو ګورئ د بیروپیت راز علی الدوام نه پاتې دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا سوال کیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو سلوه کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کوم په شرمونو او شرمولو الله دې امان را کی دومره په 200 کالو حکومت کې پیرنګیانو نو شرمول لکه دې د پیرنګي پر کتیانو چو شرمول اړیو اوس